ځکه قدردانو گویا کې د حضور علیہ السلام د در غلامی دا زناورو تم پتہ ده چې دا د نجات سبب او ذریعہ ده. حضرت سیدنا سلمان فارسی او حضرت خالد ابن ولید دریائے دجلہ توی د حضور غلامان را روان دي، لار راکا مخامخ ایرانیان ولاړ دي، حیران دي. هغوی خپلې کشتۍ سیزلې وې، کشتۍ سیزلې وې چې دا مسلمانان پلونه مات کړي وو چې مسلمانان په دې دریاب باندې راونړي. دوی د یو بل سره خبرې کولې، سلمان فارسی او حضرت خالد ابن ولید د یو بل سره د معمول خبرې کولې او دریاب ته ویل لار راکا د حضور غلامان پتا باندې ځي. عزتمندو دا ناشنا خبره ده، مخامخ ایرانیان ولاړ دي چې هیڅ پروا نشته، دا اوبه دي ډوبای به، پل نشته، کشتۍ نشته، څنګه به راوړي د حضور مبارک د غلامانو لښکر چې و د دریاب د پاسه پاسونو باندې ور روان شو. دلته کې قلندر لاہوری قلم مات کړی دی، فرمائی دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اوی چې لگا صحراگان خو سکے چې د حضور صحابہ او د حضور غلامان مجاہدین د دې صحراگانو سینې سیرلی دي، د اسلام جنډه وړلې ده د شرق نه غرب پورې، که د دې وړاندې سمندرونه راغلي دي، دی خپل اسونه سمندرونو باندې ورچولې دي. هغه دریای دجله چې بې رحم موجونه زما د جانان غلامان پې ور روان دي. چې کله واوړېدل او ټول لښکر مخامخ واوړېده، ایرانیان وکتل ناغي دیوان را روان دي، دا خو انسانان نه دي، انسانان داسي دا خو سبل مخلوق را روان دي. او چې کله ټول صحابه واوړېدل په اوبو باندې، او هغلته وکتل چې کوم اسبه خپله نوکه ځمکې له رابغوله، د هغې نه به اوبه نه وې روانې، د هغې نه به دوړې روانې وې. حضرت سلمان تپوس کوي چې د چا څه جنگي ساز و سامان د چا لوښي د چا بل څخه اوبو کې پاتې شوي نه دي. یو صحابي راوچت شو، قربان زما یو کاسه وه چې ما سره په دې کې په دې ټوکری کې پرته وه، زما کاسه نشته دی. دا مبارک خالد ابن ولید ته وایي، هغه مبارک راغی دریای دجله ته وایي چې راوباسه د حضور علیه الصلاة والسلام د غلامانو سامان ته څنګه ځان سره غیبی. د دریاب چپه راغله، کاسه یې راوویشته، واغځې ته یې وغورځول. عزتمندو چې کله غلامی د حضور شي نو بیا الله پاک داسې بادشاہي ورکوي، خو چې کله غلامی د IMF شي او کله غلامی د مغرب شي نو بیا خلک په یو توړې اوړو پسې قطارونه جوړوي. پوهېږئ دې باندې بیا خلک د لوږې او د تندې د لاسه او د خوراک د لاسه خودکشي. حضور غلامی خو تعالی بادشاهي د دواړو جهانونو درکوي. ځکه خو عبدالرحمن بابا فرمایي ستا د در ګدایان واړه بادشاهان دي، ستا د در ګدایان واړه بادشاهان دي، او هر چې ستا د دروزي در په در شي، په دربار د رسالت چې سرفراز شي، څوک داتاو څوک خواجه څوک قلندر شي، او عینکه د جمال کړې ور څرګنده دا ګدا رحمان بشاه سکندر شي.